السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانهم د هر قسم مرضونو، پریشانو، تکلیفونو، آفتونو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراضو، اچانکي غمونو او تکلیفونو نه په امن کې وساته. عزتمندو مانن ستاسو د فاره یو ډیر مجرب او انتهایی آسان او د نعمتونو د فاره، یعنی د دې وظیفې نه لاندې بزرگان لیکي چې دا وظیفه څوک کوي، نو الله جل شانه د دنیا هر نعمت په غله الله جل شانه ورکوي، یا نعمتونه به ورته پوره کوي. او څومره حاجات او مشکلات وي الله جل شانه به د دې په ذریعه باندې حاجات پوره کوي، مشکلات به حل کوي، او د دنیا هر نعمت په وي د سره وي. دا وظیفه د هغه چا د پاره هم ده چې یو سړی وایي چې یاره زما جب دي د پیسو نه خالی نشي، مطلب په پیسو کې مې د برکت وي، یا زما دکان دی برکتی وي، د دنیا دکان د برکتی د برکت دپاره، د مکان د برکت دپاره، د کور د برکت دپاره هم ده. وظیفه ډیره اسانه ده. یا دی وی په کاغذ باندې دی د دې دوو نومونو، یعنی تقریبا بعضې علماو چې کم دی دا اسم اعظم هم ښودلې ده، نو د دې دوو نومونو دا به نقش ساز کی، یعنی په کاغذ به ولیکي، ځان سره په جب کې هم ساتلی شي، او یا دی په کاغذ ولیکي، کاغذ باندې په دکان کې دی ځوړن کی، نو الله جل شانه د دا دکان چې کم دی دی کې به الله جل شانه برکت اچوي. یا دی په کور کې ځوړن کی، نو الله جل شانه یا دی په دیوال ولګوي، الله جل شانه به د هغه په کور کې برکت واچوي، په رزق کې، په مال کې. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه څه شی ده؟ دا د کلی څه دي؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم به ووایي، او سلزله روزانه دا وظیفه کول دي. هغه څه وظیفه ده؟ الف لام میم الله، الف لام میم الله، الف لام میم الله. دا وظیفه به تاسو روزانه سل کرتا، یعنی سل ځله کوئ، او یای ځان سره په کاغذ باندې ولیکئ او ځان سره جب کې ساتلی شئ د برکت دپاره. یا په کاغذ چې ولیکئ او په دکان کې ځوړن کوي، اویزان یې کوي، نو دکان د برکت دپاره هم، په کور د برکت دپاره هم په کاغذ لیکلی شئ او ځوړندولی شئ د کور د برکت دپاره هم. نو الله جل شانه به تاسو له ول ټول نعمتونه هم درکوي، ستاسو حاجات به پوره کوي، مشکلات به حل کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.